د خپلې سکه مامي سره ناجایز تعلق و. خپل ماما یې ولې ووژلو؟ قاتل په کومه طریقه گرفتار شو؟ د خپلې سکه مامي سره د ناجایز تعلقاتو په دې لږو ورځو کې دا دویم کیس دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو، دا زه چې تاسو سره کومه واقعه شریکوم دا د 13 اپریل واقعه ده. په 13 اپریل باندې محمد خان نومي کس انقلاب تاڼې پولیس ته رپورټ کوي داسې د ماسخوتن و باندې 8 بجې چې د رور دی ولایت خان دغه عمر دی 34 سال. وی د خپل کور سره نږدې ولاړو او نامعلوم کسان رالل، هغه یې وویشتو، مړی کو او ملزم وتښتېدو. دې حوالې سره د انقلاب تاڼې سچو د ارشاد عمر خان دغې وینا دا ده چې کله دې ته اطلاع میلاو شوه نو دوی لاړل هلته، موقع وکته، ډیډ باډي اوچته که پوسټ مارټم دپاره یې ولېږله. دوی وایي کله چې دوی وکتل نو دا کوم سړی چې مړ و دا صرف یو ډز لګېدلی او شاته نه په سر باندې لګېدلی و. دی بیا د مقتول ولایت د رور نه تپوس کړ دی چیرې ستاسو سره چا سره دښمني څه جنګ جګړه؟ نو هغې وایي چیرې هغې اوسه پورې نه چېرته چا سره جنګ جګړه کړې ده، نه چا سره دښمني شته او هېچا باندې هغې دعوه نه کوي. بیا دې کیس کې پولیس د نامعلوم کسانو خلاف ایف آی آر درج کړو د 302 او تفتیش شروع کو. د ایس ایچ او وینا دا ده چې کله دی د پوسټ مارټم نه دا مړی ولېږلو او هغې نه پوسټ مارټم نه بیا رالو، دی د مقتول چې کوم رشته دارانو د ټولو بیانونه یې واغشتل، د ده د ښځې، د ده د رور، نور چې کوم رشته دارانو د هغې بیانونه یې واغشتل او د دې مقتول د ښځې نه موبایل واغشتو. پولیس وایي چې کله د دې ښځې د موبایل دی ولېږلو، د موبایل ډیټا یې راوغوښته، نو دې موبایل نه د دې مقتول ښځې سره چې کوم موبایل نو هغه د دې مقتول خورۍ سره بار بار رابطې شوی وي. مطلب په دې لږو ورځو کې او د وقوعې نه مخکې وروسته هم ډېرې زیاتې رابطې شوی وي. پولیس وایي یاره د دې په دې زنانه باندې شک رالو د مقتول په ښځې باندې، خو چونکې هلته یې کره بیا مړی پروت و نو د زنانه راوستل په هغه ورځ باندې ډېر زیات ګران و پولیس ته. خو د هغې نه باوجود بېګا چې کله پولیس ته نور شواهد میلو شو نو دا ښځې تفتیش دپاره راوغوښته چې ښځې نه تفتیش وکړو او بیا د دې سړي دا خورۍ چې کوم دی عدنان هغه نه تفتیش وکړو. نو پولیس وایي یاره دې ته شک شو، د دواړو خبرو کې ډېر زیات تضاد و. بیا ورته پولیس دا ډیټا کېښوسته چې تاسو دونه ډېرې زیاتې رابطې کوئ، څه خبرې تاسو کوئ؟ نو د دې خبرو کې دی بیا راګیر شو. پولیس وایي بیا دې زنانه ووایي د مقتول ښځې چې یاره د دې مقتول خورۍ چې کوم دی عدنان هغه سره د دې تعلق و او د دغې وجې نه مطلب دی وی چې یاره دا اوس په دې باندې پېښ شوی و دا خاوند، نو هغې د وجې نه دی دا فیصله وکړه چې یاره دی به مړ کړو او مخکې به بیا ګورو چې بیا مطلب څوک پوه نه شي نو بیا به واده وکړو. پولیس وایي بیا دی عدنان هم راوستو تفتیش دپاره. نو پولیس وایي چې یاره عدنان هم بیا ومنل چې او د دې مامي سره د 13 تقریبا 2.5 کالو نه تعلق و. دا چې کوم کس مړ دی ولایت ما چې تاسو وایي د 34-35 سال عمر دی، د پولیس وایي چې 4 بچي دي او دا کم ملزم چې دی عدنان د تقریبا 20-21 سال عمر دی او د چې کوم دی د سیکنډ ایئر سټوډنټ دی. پولیس وی دا دواړه دی گرفتار کړي دي او د مقتول چې کوم رور دی هغه عدالت کې بیا د دې دواړو خلاف داویداری کړې ده. پولیس وی دا دواړه گرفتار دي، د دې نه تفتیش شروع دی. ایس ایچ او تانه انقلاب ارشاد عمر خان وینا دا چې کله د ولایت خان قتل کېدو نو دغه ټیم دی د کور نه روته او کور کې وی چې یاره ماشومانو له ټافیانې او چپس اخلم دکان ته ځم او واپسې کې دی قتل شوی و. د پولیس مزید وینا دا ده چې کله دی تفتیش شروع کو نو دا کم الګ چې اوس د خپل ماما د قتل په الزام کې گرفتار دی عدنان د واردات هم کړی او واردات نه پس بیا عدنان د خپل ماما په دې دعا کې هم ناست و، په جنازه کې هم شریک شوی او قبر کې هم کار کړی او هغه ډېر زیات مطمئن و ځکه چې هغه په زړه کې هم دا نه راتلل چې یاره پولیس به دې ټریس کوي او دی به بیا ګرفتاروي. خو سره دس دا دی چې لکه د خپل سکه خورۍ چې کوم دی هغه د ماما په قتل کې ملوث او وجه دا وه چې د هغه مامي سره ناجایز تعلقاتو. که تاسو ته یاد وي دا په دې لږو ورځو کې دا دویم کیس دی نه مخکې هم شوي و. پته نه لګي چې په مونږ باندې څه شوي دي. الله دې په مونږ باندې رحم وکړي. د رشتو چې کوم تقدس دی هغه زمونږ نه هیر دی. ورځ په ورځ داسې عجیبه عجیبه کیسونه مخې ته راځي چې مطلب بیانولو هم نه شو تاسو ته، خو بیانولو مطلب صرف تاسو ته دا دی. اکثر زه داسې کیسونو کې نومونه هم نه علم بیانول د زیم نوم ما دی کې موانغشتو د سټورۍ بیانولو مطلب دا دی چې لږ ته خلک سبق والي، لږ عبرت ته والي، ځکه چې ناجیزه تعلق ستا چا سره وي کله ناکله به ته خامخا ګیرېږي. نو ډېر خیال کول پکار دي، ناجایز تعلق چا سره نه دي ساتل پکار.